لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد كقولها في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان والعام كل لفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخاص والعام. ٹھیک شو، د خاص او عام دواړه په یو ځای کې راجمع کړو نو عنوان بشي سبب جمع الخاص والعام متصلا. دواړه جمع ولیکل، سبب جمع الخاص والعام متصلا. لنډ جواب دار چې اشتراک الحکم د وجنا د دواړو حکم یو دی، شریک دی په حکم کې. د دواړو حکم دا دی چې قطعی دی، د قرآن خاص او عام. دا خبره به تاسو اول یاد کې تر ډېرو ورځو پورې به سبق د دې لاندې چلیږي. د معنا وضعي په لحاظ سره د کتاب الله څلور قسمونه دي. د معنا وضعي په لحاظ سره کتاب الله څلور قسم دي: خاص، عام، مشترک، معول. خاص، عام، مشترک، معول. دا څلور قسم دي د معنا وضعي په اعتبار سره. نو لومبه عنوان ستاسو دا پکار دی چې اقسام الاربعه لكتاب الله بالمعنى الوضعي. اقسام الاربعه لكتاب الله بالمعنى الوضعي. بیا به دویم عنوان دا شي سبب بالمعنى الوضعي، د معنی وضعي په لحاظ سره. فصل في الخاص والعام. دا فصل دی په باره د خاص او د عام کې. فی الخاص والعام، په عام او خاص کې فصل دی که نه؟ د عام او خاص په باره کې فصل دی. دا فی د ظرفیت مجازي دپاره دلته راغلی دی. خلک وایي زید فی النعمت، زید په نعمتونو کې دی. نعمتونو کې نه، نعمتونه ورباندې. پوهېږي که نه؟ ظرفیت حقیقي دې ته وایي چې خلک وایي المال فی الکیس، مال په بټوه کې دی. نو واقعي چې په بټوه کې دن دی. پوهېږي که نه؟ خو اول فصل خو په خاص عام کې وردن نه دی که نه، د هغې په باره کې دی. دې ته وایي ظرفیت مجازي. صحیح ورته ګوله؟ بل عنوان ولیکئ سبب تقدیم الخاص علی العام، چې خاص یې ولې مقدم کو. یو جواب دا دی چې خاص د مفرد په شان دی او عام د مرکب په شان دی. او کافیه کې خبره ویلې وه که نه چې مفرد مقدمي په مرکب باندې لکه جز چې مقدمي په کل. دویمه وجه دا ده چې د خاص حکم اتفاقي دی او د عام حکم اختلافي دی. نو اتفاقي مسله مخکې، اختلافي وروسته. فالخاص لفظ، وی دا خاص داسې لفظ دی. دا خاص داسې لفظ. اصل کې د قرآن دپاره لفظون ټکي نه استعمالیږي، نظمون ټکي استعمالیږي. خو دلته تعریف د مطلق خاص کوي، صرف د کتاب الله د خاص نه کوي. نو بیا د ادب رعایت حاشیې والا وایي چې فلا یجب رعایت الادب، رعایت الادب. فالخاص، نو خاص چې د لفظ داسې لفظ دی وضع لمعنى معلوم چې د معنی معلوم د پاره مقرر کړی شوي، محمل ته ووته. لکه اسود د څه دپاره وضع شوی دی؟ د تور دپاره. ابیض د څه دپاره وضع شوی دی؟ د سپین دپاره. احمر د څه دپاره وضع شوی دی؟ د سور دپاره. نو خاص څه ته وایي؟ لکه هر هغه لفظ چې د یو معلوم معنا دپاره وضع شوي، دې ته وایي خاص. څه وایي ورته؟ خاص لفظ دی، په خاص معنا دلالت کوي.
او لمسمى معلوم یا د یو معلوم ذات دپاره وضع شوي یو معنی معلومي یو مسمى معلومي یو سور و تور سپین دا معنی دي او لمسمى معلوم علی الانفراد په یوازیوالي کې چې یوازې په هغه یو مسمى دلالت کوي لکه زید په یو مسمى دلالت کوي که نه حمار په خر دلالت کوي که نه دا معنی معلوم ده که مسمى معلوم شو مسمى ولې ذات دی یا سپین خرو ذات دی که نه یا تور اسو ذات دی که نه نو خاص څه ته وایي چې په معنی معلوم دلالت کوي لکه تور اسود په تور یا په ذات معلوم باندې دلالت کوي لکه خر حمار په معنی ده خر سره که قولنا لکه زمونږ دا خبره فی تخصیص الفرد چې د فرد په خاصوالي کې کله مونږ خبره کوو زیدن ګڼ افراد دي که نه دي د انسانو د انسان څه دي ګڼ افراد دي خو د هغه په افرادو کې چې تخصیص کوو نو وایو دا خبره زید کړې ده دا اوس په خاص فردي شو څه شي شو یا وایو دا خبره عمر کړې ده یا وایو دا خبره بکر کړې ده دا په افرادو کې تخصیص شو که نو شو د دې به ډېر افرادي یا داسې به و چې د زید به هم ډېر افرادي بلا خلکو به زید نومي خو زه ورته ګوتو ونیوم چې دی زید نو دا خاص فردي شو که نه شو هلکو خارج کې او انسانانو کې چې کله د زید خبره کې نو بیا څه دی هلکه بیا د انسان ګڼ افراد دي یو فرد زید دی وفي تخصیص النوع کله خاص نوعي وي متعدد افرادی په نوع کې لکه رجل څنګه دا اوس په نوع کې تخصیص شو څه شی لکه نوع ډېرې نوعي وي ما پکې د یوې نوع تخصیص وکړو رجل څنګه سړی ښځې اعتبار شوي صرف سړی شو الان کې د دواړو نوع یو د ښځه هم حیوان ناطق دی او سړی هم حیوان که نه دی د ښځې هم دوه خپې او د سړي مو داسې زړور نه وی څه شک مک خو نشته شکر دی نو دا په نوع کې تخصیص شو په څه کې تخصیص شو رجل سړی امرأة اعتبار شو وفي تخصیص الجنس کله به په جنس کې تخصیصي خاص جنسي ورته وایي څه وي ورته انسانون څنګه انسانون څه مانا ده اوس دیت الفاظو ته د زید ته د رجل ته د انسان ته مونږ خاص وایو څه ورته وایو خاص دا په هر ټکي دلالت نه کوي د دې خپلې خاص معنی دي یا خاص ذاتونه مراد دی دې ته وایي خاص څه وایو ته لفظ خاص نو دی وایي د قرآن کتاب الله کې به هم کله کله ټکي خاص وي یو متعین معنی به وي کله به خاص فردي کله به خاص نوعي کله به خاص جنسي خو خاص به وي دا یو قسم دی او پیجنو به څنګه وضع لمعنى معلوم د یو معلوم معنی دپاره به وضعي او لمسمى معلوم یا به د معلوم ذات دپاره یا د معلوم معنی دپاره اوس پې پوه نه شوې څوک پې پوه شوې د خاص انفراد څه دی چې د لفظ یوې معنی ته شامل دي او دې ته اډو ګورې نه چې د دې نور افراد چې د دې معنی افراد په خارج کې موجود دي که نه لکه زید د دې یو معنی د زید که نه او په خارج کې به د زید یو معنی چې زید او په خارج کې به هم د زید یو فرد دي عام طوري که نه خو مونږ دې ته نه ګورو چې یاره خارج کې د یو فرد دی که ګڼ افراد دي مونږ دې ته وکتل دی لفظ ته چې زید یو لفظ دی او د یو معنی ذات زید اوس برابر خبره چې د زید په نوم باندې نومونه ګڼ دي یا لیک دي هغې ته مونږ نه ګورو خاص فردي دی ته وایي ٹھیک شو
د انسان او د فرس معنی یو ده که نه ده؟ انسان یو معنی د حیوان ناطق او د فرس یو معنی د حیوان ساحل. دا یو معنی ده که نه؟ خینډېدونکي ځناور اصل ته وایي خینډېدونکي ځناور که نه؟ نو اوس د دې یو معنی ده. خارج که به د انسان ګڼ افراد دي زید مربکه بلا قسمه اسونه وي، خو مونږ افرادو ته نه ګورو، مونږ کله جنس ته وکتل کله نوع ته وکتل. څه ته مو کتل ګورو؟ نو دغسې اسماء عادات چې څومره دي لکه د ثلاثتون معنی د 3، د اربعتون معنی د 4، د خمستون معنی د 5، دا ټول خاص دي. چې 3 یي نو بیا خو 4 او 5 نشي کېدی که نه؟ 3 3 4 4 په خاص معنی دلالت کی اسماء عادات ان سے. ٹھیک شو؟ نو دې ته څه وایي ګلونو؟ دې ته وایي خاص. دې ته څه وایي ګلونو؟ خاص. نو وی فرمایل تاسو لیکئ اوس تعریف الخاص باقسام الثلاث، خاص فردی، خاص نوعی او خاص جنسی. مع الامثله وفوائد قیود وسره ولیکئ. فواید قیود باندې مې پوه کړی وی که نه؟ اما حضرت النحو والا ته ویلي صحیح شو. په تعریف کې چې کله جنس او فصل معلومه که نه دې ته وایي فواید قیود. هر تعریف کې جنس او فصل وي. لومبې الفاظ چې کوم راوړي دې ته جنس وایي. دویم د کوم څیز چې تعریف کوي لکه موږ د خاص تعریف کوو که نه، د خاص ته به معرف وایو. څه به ورته وایو؟ او د الفاظو ته چې لفظ وضع المعنی معلومین دې ته معرف وایو. څه به ورته وایو؟ معرف. ٹھیک شو؟ د معرف ته حد محدود هم وایي، تعریف کړی شوی، او د لفظ وضع المعنی ته حد هم وایي. نو فالخاص لفظ، دا خاص یو داسې لفظ دی. اوس دا لفظ څه شی دی؟ دا په منزله د جنس دی. جنس دې ته وایي چې ټولو الفاظو ته شاملي، که موضوع یې که محملي. خو چې وضعی ووي نو دا فصل اول شو، محملات دې ووتل، صرف معنادار الفاظ ته مراد دي. لمعنی معلومینې چې ووي دا فصل ثاني دی، مجمل او مشترک دې ووتل. علی الانفرادي چې ووي په تنهایۍ کې به دلالت کوي، صرف په یو، نو عام ته ووتو، ځکه چې عام پوره جماعت ته شاملي، یو کس ته نه شامل. نو دا خاص چې دی دا معرف شو، او لفظ وضعا دا معرف شو. والعام کل لفظ، عام چې دی دا هر هغه لفظ دی ینتظم جمعا من الافراد چې شامل وي یو جماعت ته د افرادو، یو ډلې ته د افرادو، یو ګروپ ته د افرادو، یو پوره کلاس ته د افرادو، یو پوره تنظیم ته د افرادو. دې ته وایي عام. اما لفظا، کله دا عموم او دا شمول دا د لفظ په اعتباري، دا د ینتظمو تفسیر دته اوس کوي. اما لفظا، یا به دا لفظ عام د لفظ په اعتبار باندې جماعت ته شاملي، که قولنا مسلمون، لکه زمونږ دا خبره چې مسلمون. اوس مسلمون د جمع په لحاظ سره دی. ولې؟ وو نون د سره پر راځي د جمع، نو صيغه د جمع شوه. نو دا مسلمون جمع دی لفظا، جمع دی، عام دی لفظا، عام دی لفظا، عام دی ولې؟ وو نون سره جمع راغلی ده. نو یو مسلمان ته مراد دی که ګڼو؟ نو خاص شو که عام؟ عید نرزیه مسلمون څه شي شو؟ عام شو. و مشرکون عام شو که خاصو؟ ولې؟ عام دی لفظا که معنی نو؟ لفظا. ولې؟ وونون جمع، مشرکون واحد دی، خو مشرکانی تثنیه، او مشرکون خو عام شو جمع. و اما معنن، یا با د لفظ دا عاموالی دا با د معنی په اعتباری، د څه په اعتبار بی؟ د لفظ نه، لکه من او ما. نو من دا خو لفظا مفرد دی، ما لفظا مفرد دی، خو من او ما په کلام عرب کې د جمع لپاره استعمالیږي او د مفرد لپاره هم استعمالیږي. خو دې ته
معنن جمع وي سوی وته ګلونو و معنن جمع. ولیکه تعریف العام بالقسمین والمثال مع الامثله وفوائد قیود. نو دا عام چې دی نو دا معرف شو او کل لفظ ینتظم ولا څه شو معرفو او کل لفظ چې دی نو دا درجه د جنس ده خو چې ینتظم جمعا شو من الافراد نو دا فصل اول شو. والمثال چې جمعنی اوی نو خاص تی نو وتو تسنیتی مو وتا لیکه حکم الخاص والعام. نو حکم الخاص حکم د خاص د کتاب الله دا دی وجوب العمل به چې عمل په واجب دی. عمل په څه دی لکه واجب دی. لا محاله یقینا لا محاله یقینا خلاصیت نشتا خامخا په عمل کې. د خاص حکم اتفاقی دی چې وجوب العمل. څه مطلب ما ته متوجه شي په کتاب الله کې یو ټکی راغی متوجه په کتاب الله کې یو ټکی راغی قرآن مجید کې او هغه ټکی یو معنی معلوم د پاره دی یا د یو ذات معلوم د پاره دی. هغه معنی معلوم او ذات معلوم که په افرادو کې که په نوع کې او که په جنس کې خو معلوم معنی او معلوم ذات دی نو په ده باندې عمل کول واجب دی او منکر کافر دی. منکر کافر دا د جمهور علماء احناف او د عراق د مشایخ مذهب دی چې لا محاله. البته ځینې علما مشایخ د سمرقند احنافو کې او شوافق وایي چې د کتاب الله په خاص باندې عمل ځواني دی یقیني نه دی. په خبره پوهېږي د ځواني مطلب سره چې د بلې معنی احتمال پکې شته د بلې معنی احتمال پکې او وی دلیل زمونږ دا دی چې په هر لفظ کې احتمالي چې د دم دلالت په خپله معنی حقیقي باندې دی او کوم مجازي باندې دی. نو مطلب دا دی چې مونږ به قرائنو ته ګورو چې قرآن او حدیث کې د دې لفظ نور وضاحت شته او که نه او مونږ به د امت تعامل ته ګورو. دا ډېر ښه مسلک معلومیږي انشاءالله. صحیح ده. او عام د کتاب الله چې دی په ده کې لږ اختلاف شته ښه ځکه به درته هغه انشاءالله وروستو ذکر کړي. نو وحکم الخاص من الکتاب د کتاب الله د خاص حکم چې دی که نه دا څه دی لکو وجوب العمل عمل پہ ضروری دے لا محالہ خلاصی دین نشتا. حکم مولوی کو کنا